السلام علیکم. زه درته یو کیسه کومه. کیسه په غور سره واورئ او بیا به یاد وساتئ. د هغې نه پس درته زه بیا د ملک کې چې کوم آیني بحران روان دی د هغې پس منظر ویمه او بیا مو پویه کومه چې دغه کیسه او د دې آیني پیکیج په منځ کې یو اهم کردار څوک دی او لاره ورته څوک ښیي. یو کور دی، هغې بنده دروازه ده. غله راله او هغه ورته وایي، کور کې یو کس ته وایي چې ته مونږ سره شامل شه، دا دروازه راته کولاوه که، سامان چې یو څو نو نیم به تاله درکو. هغه ورته وایي چې نه، دا خو بالکل حرامه ده چې زه د خپل کور نه غله وکم. خو بیا ورته یو کار به وکمه، تاسو ته به د چابې ځای وښیم چې چابي کوم ځای د تالې پرته ده، نو تاسو کوئ چې څه دی، خو بیا ما له خپل حصه راکړئ. نو په ما به الزام هم رانشي او ستاسو کار به مو شي او زما کار به مو شي. اوس راځو چې آیني بحران د څه دی. حکومت یو آیني پیکیج راولي چې په هغې کې هغه د اسټیبلیشمنټ په خواهشاتو د ججانو نه لاس او خپې تړي وله او په خوله هم وله ټیپ لګوي. مخکې به دا وه چې اسټیبلیشمنټ او عدلیه به په یو پیج وو، چې څه مرضي به یې وا به یې کوله او عدلیې به ورله تحفظ ورکو. اوس ججان پکې سټینډ اخیستی، نو هغوی بیا دا کوشش کوي چې کوم دا فراډ الیکشن شوی دی، په دې کې قاضي صاحب، الیکشن کمیشن، پارټیانې او عمران خان دا الزام لګوي چې لندن پلین کې ورسره اسټیبلیشمنټ هم شامل و. هغوی د بقا دپاره د قاضي صاحب ایکسټینشن ډېر ضروري دی. نو بیا دوی د تحریک انصاف نه مخصوص سیټونه اخیستي وو، نه یې ورکول چې کله سپریم کورټ کې فیصله د تحریک انصاف په حق کې راله، بیا الیکشن کمیشن روډ یې اټکاولې، بندونه یې ورته وال چې دا نور خو ټیک دي، خو دا 41 کسان مونږ ته نه ده پته، د دې مونږ له ګایډ راکړي. او په دغې دوران دوی دا کوشش کوو چې کم آزاد کسان یې هغې کې به شپږ اته کسه مات کړو او مولانا صاحب هم ځان سره میلاو کړو، نو مونږ به د آیني پیکیج راولو، د عدلیې نه به لاس او خپې کټ کړو. دغه صورتحال روانو. دوی پکې یو څو کسان، 15 کسان قابوم کړل، خو عین په موقع پرون د سپریم کورټ دغه یو فیصلې یو حصه جاری کړه چې کم کې تی الیکشن کمیشن وضاحت غوښتي و چې موږ ته د دوی باره کې صورتحال کلیر کړي. هغې کې ورته سپریم کورټ وویل چې دا کسان د تحریک انصاف وو، تحریک انصاف پارټي وه، دا او یي به، او دا کسان چې دي دا د تحریک انصاف خلک دي. اوس په آئین کې یو شک دی، هغې ته وایي 63A. آرټیکل 63A دا دی چې کله په پارلیمنٹ کې څلور موقعي صدر، وزیر اعظم او قانون سازۍ دپاره او د سپیکر د الیکشن دپاره یو ممبر د پارټۍ د هدایت نه باوجود مخالف پارټۍ له ووټ ورکړي، نو د هغه ووټ به هم نه شمارلی کېږي او د هغه ممبرشپ به ختمیږي. دې ته ډیفینیشن کلاز وي. نو دغه شي دپاره چې دا راله، نو د هغوی په خوبونو باندې پرون اوبه واچولې. خو بیا یو کار وشو چې د هغې فیصلې نه پس د مولانا فضل الرحمن صاحب رول ډېر اهم شو او هغه بار بار کله اپوزیشن والتله، کله ورله تحریک انصاف والتله، کله د اسټیبلیشمنټ نماینده محسن نقوي ورسره میلاوېدو، کله بلاول میلاوېدو. بېګا ډېره هنګامه خیز ورځ وه. خو په هغې کې مولانا صاحب په اسمبلی کې ویلي چې مونږ د ایکسټینشن خلاف یو، د هر قسمه ایکسټینشن خلاف یو، خو جوډیشل ریفارم کوي د هغې مرګستیا کوو. نو مولانا صاحب ورته اوس دا لاره وښوله او د بېګا نه پس بیا د حکومت د ایکسټینشن هغه شی وروسته لاړو او یو نوی شي باندې کار شروع کو او هغه دی چې 63A ختم کی. نو چې کله دا ختم شي، نو کو بیا د هر پارټۍ ممبر هر چا له ووټ ورکوي، هغه باندې به د پارټۍ کنټرول نه او نه هم به د هغه سیټ نه ضایع کېږي او ووټ به کاونټ کېږي. او دا لاره ورته چا وښوله، دا ورته زمونږ محترم، ماته ډېر ګران مولانا فضل الرحمن صاحب وښوله، ځکه چې د کامران مرتضی د هغوی سینیټر دی. هغه وایي چې مونږ خو د مخکې نه وایو چې دا 63A ختم کړي. اوس چې دا ختم شي، نو بیا حکومت له یو داسې چابي د تالې په لاس کې ورکړه چې په هغې هغه هر چابي الله تعالی کولاولی شي او هر قسمه قانون سازي کولی شي، لالچ خلکو له ورکړي، دباو ورکړي، لور خور وله اغوا کړي او د
تحریک انصاف یا د اپوزیشن ممبران ځان ته راواړي او قانون سازي وکړي. نو اوس چې دی ګیم ډېر دلچسپ صورتحال کې شو او ما تاسو ته ویلي چې مولانا صاحب ته ډېر لوی آفر دی. یو آفر دا دی چې 2 وزارتونه به دله په وفاق کې درکو، 2 به په بلوچستان کې درکو، ډیپټي چیرمن سینټ به درکو او گورنر خیبر پختونخوا به درکو. خو دا چې ته موږ سره وکړي نو دې کې به فایده دی چې بس 15 کاله به ښه په مزو یو، ججان به د خپلې مرضۍ او کم ججان چې چک لګوي د هغه نه به غاښونه وباسو. دغه قانون سازی دپاره 63 ختمول ضروري دي او هغې کې مرګستیا ته مولانا صاحب ذرایع دا وایي مبینه طور پر چې تیار دی. نو کو دا وشي نو بیا یاد ساتئ چې دا ملک کې کومه تباهي روانه ده، دا بېروزګاري ده، دا مهنګایي ده، دا خلکو روزګارونه ختم شوي. نو دا اول صرف پیپلز پارټي او مسلم لیګ نون او اسټیبلیشمنټ ذموارو، خو اوس به ورسره دی نه پس بیا مولانا فضل الرحمن نومي. او مولانا صاحب چې دی نو د هغه باندې د خپلې پارټۍ ډېر زیات پریشر دی چې آلریډي په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې زموږ سیاست ختم دی. په تیر الیکشن کې هوا موږ مسترد کړي. کو تا د حکومت سره مرګستیا وکړه نو زموږ د شته سیاست به نور نقصان ورسي. خو میم زرما ټوله زما چې کم ځای کېږي هلته بیا د عوامو خواهشات نه کتلی کېږي. ګورئ چې اوس څه کېږي. خو دا یو پوینټ دی چې کوم مولانا صاحب په 63 ختمولو کې د حکومت مرګستیا وکړه نو دا د دې آئیني پیکیج او د عدلیې د تباهۍ بنیاد دی او د دې تالي چابي ولا مولانا فضل الرحمن صاحب به ورله ورکوي. ګورئ چې څه کېږي. نو هغه کور کې چې ډاکه کېږي چې اچولې کېده اول چې مې ورته کیسه وکړه ګیټ ورته نه کولاوئ خو د چابې ځای ورته وښو چې کم ځای نه به ته مال لوټ کې. امید لرم تاسو به پوه شوي چې دی وخت کې د مولانا صاحب رول بسی او کو آئینی پیکیج وشو نو صرف اور صرف ذمہوار به مولانا فضل الرحمن صاحب. امید لرم چې تاسو به ویډیو خوښه شوي. کوم خوښه شوه شیر کې، لایک کې، کمنټ وکړئ او سوچ پیو کې. په سوچ کې څه ګناه نشته.